اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه لیکچر نمبر 67 دی د 10 کلاس میتھس لپاره او نن به مونږه په چپټر نمبر 7 ټریګنومټري کې ایکسرسایز نمبر 7.2 سالف کوو. د دې ایکسرسایز لپاره تاسو له چې کومې کوېسچنې درکړي دي نو په دې کې زمونږ څه length of the arc معلومول دي او area of the sector معلومول دي. که تاسو له یو سرکل درکړی with center O او AB په دې باندې یو آرک درکړی دی ماینر آرک AB. ماینر آرک مطلب دا چې د دې A نه داسې موږ راشو دی B ته یو دا آرک جوړیږي دې ته هم موږ AB آرک وایو او یو A او داسې راشو دی B ته راورسیږو نو دا هم AB آرک دی خو دا زموږ سره میجر آرک شو چې داسې راځو نو دا میجر آرک دی او چې د A نه B ته داسې راځو نو دا کم آرک چې دی دا زموږ سره ماینر آرک دی. دا ماینر آرک چې کم انګل جوړی دلته په سنټر باندې سنټرل انګل دا پرس کا تیټا ده. تاسو د ریډینز ډیفینیشنز مخکې ویلو چې ریډین زموږ سره برابري لینث اف د آرک divided by radius of the arc. length of the arc مونږ ډیوایډ کو په radius of the arc باندې. نو د دې نه زموږ سره معلومیږي انګل په ریډینس کې. دا کم انګل چې سنټرل انګل دا به موږ ته په ریډینس کې معلوم شي. دلته ریډینس زموږ سره انګل دی نو انګل موږ عام طور په تیټا سره ظاهرو. تیټا به زموږ سره برابر شي لینث اف د آرک پرس که موږ په ال سره ظاهر کو او ریډیس اف د آر دا په آر سره ظاهر کو. ریډیس اف د آرک دا په آر سره دا زموږ سره آر او د دې ځای نه د دې ځای پورې دا زموږ سره ال. نو تیټا از ایکول ټو ال اوور آر. ال به زموږ سره برابر شي د آر تیټا. دا ایکویشن به موږ استعمالو په دې کې چې دوه کوانټیټیز موږ له نون راکړي نو درېیمه کوانټیټي ان نون هغه موږ معلومولی شو. ال ته هم معلومولی شو که چېرې ال او تیټا راکړي نو آر معلومولی شو او که دغه شان آر او ال یې راکړی نو تیټا معلومولی شو. په دې طریقه باندې چې دوه ویلیوز نون ویلیوز وي او یو ان نون ویلیو وي نو هغه ان نون ویلیو موږ کیلکولیټ کولی شو. دویم چې دلته کوم کوېسچنز دي نو هغه تاسو له ایریا اف د سیکټر سیکټر اف سرکل دا زموږ سره یو سیکټر اف سرکل دی یوه حصه ده د سرکل. د دې ایریا مونږ معلومو نو د پروپورشن په ذریعه باندې تاسو ویلي پروپورشن څه ته وایي کله چې زموږ سره دوه ریشوز برابري نو هغه زموږ سره پروپورشن جوړوي. نو چې مونږ ایریا آف دا او اے بی یا اے بی او ایریا آف سیکٹر اے او بی ڈیوائڈیڈ بائی ایریا آف د سرکل او د ون سرکل ایریا زموږ سره د پای آر سکویر برابري. دا به زموږ سره برابري دا یو ریشو شوه د ایریا په مینس کې
د سیکټر ایریا او ډیوایډډ بای ټوټل ایریا اف د سرکل. دا زموږ سره یو ریشو شو. دویمه ریشو موږ د انګل په منځ کې اخلو. انګل دا د سیکټر کې چې کوم انګل دی سنټرل انګل اف د سیکټر. د سیکټر کوم سنټرل انګل چې دی هغه موږ په تیټا سره اخیستی دی او ډیوایډډ بای ټوټل انګل چې سرکل څومره جوړی نه هغه موږ مخکې نه معلوم کړي چې هغه څومره 2 پای. نو د انګل په منځ کې ریشو دا به برابري د ایریا په منځ کې د ریشو. ایریا د څه ده؟ ایریا د سیکټر او ایریا د سرکل. انګل د سیکټر دپاره او انګل د سرکل لپاره. نو دا به اوس موږ ایریا د سیکټر چې معلومو. فرض که دا زه په ایریا د سیکټر په ای سره ظاهروم نو ای به برابر شي تیټا اوور 2 پای به ولګوئ او ملټیپلاید بای پای آر سکویر. دلته په ډیویژن کې دی هغه سایډ ته چې موږ اړو نو پای آر سکویر به په ملټیپلیکیشن کې ولګي. په دې کې دا پای او پای د یو بل سره کټ کوي. نو دا زموږ سره تیټا آر سکویر ډیوایډډ بای 2. تیټا آر سکویر ډیوایډډ بای 2 یا موږ داسې لیکو چې هاف دا 1/2 تیرا مخکې کو او بیا تیټا آر سکویر. دا فارمولا زموږ سره د یو سیکټر ایریا معلومولو دپاره استعمالیږي چې د یو سرکل د سیکټر یا سنټرل انګل یې موږ له راکړی. سنټرل انګل په دې سنټر باندې چې کوم انګل دی دا چې دا موږ له راکړی او دغه شان ریډیس اف د سرکل یې راکړی نو د دې نه موږ ایریا معلومولی شو. اوس به په دې باندې موږ څه کوېسچنې سالف کوو. کوېسچن نمبر 1 په دې کې وایي فایند ال موږ ته معلومول دي وین تیټا ایکول ټو تیټا یې راکړې ده پای بای 6 او آر یعنې ریډیس دا درکړی دی 2 سینټي میټر. تاسو به په سلوشن کې ولیکئ یوزنګ فارمولا یا یوزنګ ریلیشن. د لینث دپاره موږ ریلیشن دا استعمالو چې ال از ایکول ټو آر تیټا. نو ال به زموږ سره برابر شي آر څومره دی 2 سینټي میټر او ملټیپلاید بای تیټا هغه زموږ سره پای اوور 6 ده. نو دا چې تاسو کیلکولیشن وکئ یا خو تاسو داسې د دې جواب هم لیکلی شئ 2 او 6 د یو بل سره کټ کیږي نو پای بای 3 به پاتې شي. نو پای بای 3 سینټي میټر. خو دا که تاسو ډیسیمل دغه ته واړوئ جواب په ډیسیمل کې به زموږ سره راشي 2 multiplied by pi 3.1415 او بیا divided by 6. نو دا 1.047 او سینټي میټر. دا سینټي میټر ورسه ولګي. په دې کې به دا تھرډ پارټ وکړو. تیټا تاسو له درکړې ده بلکې سیکنډ کې تاسو له تیټا په ډیګریز کې درکړې ده. نو دا به وکړو ځکه چې دا کنورټ کول غواړي ریډینس ته. نو 30 ډیګري 30 ډیګري انګل تاسو له درکړی دی او ریډیس یې درکړی دی 6 سینټي میټر او ال موږ ته معلومول دي. د 30 ډیګري انګل دپاره چې تاسو ته په یادو باندې هم یادي دا ځینې انګلز چې د 90 دپاره موږ پای بای 2 استعمالو. د 180 دپاره پای استعمالیږي، د 90 دپاره پای بای 2 استعمالیږي او دغه شان د 30 دپاره
که موږ کیلکولیشن وکړو نو ستاسو سره تیټا 30 ډیګري ده، نو دا به په ریډینس کې موږ دا ویلو چې یا به په پای اوور 180 کې ضرب ورکوو یا به په 180 اوور پای کې ضرب ورکوو. نو زه به دې له ضرب ورکوم په پای اوور 180 کې، ځکه چې پای ریډین دی نو چې زموږ څه دا ریډینس ته بدل شي او ډیګري د یو بل څه کټ شي، یو په نیومریټر کې یو په ډینامینیټر کې، نو دا به 0 کټ شي او 3 6، نو دا به زموږ څه پای اوور 6 ریډینس. په ریډینس کې د 30 دپاره پای اوور 6 انګل استعمالیږي، نو دې ته به دلته ولیکئ ایکول ټو پای اوور 6. اوس د ال معلومولو دپاره ریلیشن استعمالول دی ال از ایکول ټو آر تیټا. آر تاسو له درکړی دی 6 سینټي میټر او ملټیپلایډ بای تیټا چې هغه دی پای اوور 6. نو 6 او 6 د یو بل سره کټ شو، پای سینټي میټر پاتې شو، نو پای زموږ سره برابر دی 3.1415 سینټي میټر. نو دا به زموږ سره 3.14 تیټا تاسو له درکړې ده 4 پای اوور 6 ریډینس او آر یې درکړی دی 6 سینټي میټر. نو معلومول موږ ته ال معلومول دی، ال is unknown using the relation L equal to R theta. نو L با برابر شي R ویلیو 6 سینټي میټر ده ملټیپلایډ بای تیټا چې هغه زموږ سره 4 پای اوور 6 ده. نو دا 6 او 6 به د یو بل سره کټ شي او 4 او پای دا دواړه چې موږ ملټیپلای کړو نو 12.5 به د دې نه جوړ شي ورسره سینټي میټر. د پای ویلو 3.14 ده، نو دغې له په 4 کې ضرب ورکړئ نو 12.5. اوس راځو کوېسچن نمبر 2 ته. کوېسچن نمبر 2 کې دا وایي فایند تیټا when L equal to 5 centimeter or equal to 2 centimeter. دا هم دغه شان کوېسچن دي او دغه L equal to R تیټا والا فرموله باندې سالف کیږي. تیټا موږ ته معلومول دي L یې درکړی دی 5 سینټي میټر او R یې درکړی دی 2 سینټي میټر او معلومول موږ ته تیټا معلومول دي. نو using the relation L equal to R theta. په دې کې تیټا موږ ته معلومول دي R به دویم سایډ ته اړو، R دلته په ملټیپلیکیشن کې دی نو دې خوا به په ډیویژن کې ولګي، نو تیټا به برابر شي د L اوور R. L تاسو له درکړی 5 سینټي میټر او ډیوایډ بای R یې درکړی دی 2 سینټي میټر. نو سینټي میټر خو ختم شو، دا به 5 ډیوایډډ بای 2 ریډینس. دا که تاسو دغه ته اړوئ ډیسیمل فارم ته اړوئ نو 5 ډیوایډ کوئ په 2 باندې، نو بیا به زموږ سره 2.5 ریډینس دا سی به هم جوړ شي. په دې کې کوېسچن نمبر 2 یعنی پارت 2 L درکړی 30 سینټي میټر او R یې درکړی دی
6 सेंटीमीटर او معلومول theta دی تاسو وایي کې using the relation L equal to R theta implies that theta is equal to L over R نو theta به برابر شي L څومره دی 30 सेंटीमीटर divided by R چې هغه 6 सेंटीमीटर دی نو 30 چې مونږه ډیوایډ کو په 6 باندې دا به شي 5 او سنټیمیټر سره کټ شو د دې یونټ زموږ څه ریډین دی اوس راځو کوېسچن نمبر 3 ته دغه دریم پارت تاسو په خپله باندې سالف کوئ L equal to 6 and R equal to 2.87 نو دغه تاسو په خپله باندې په اسانۍ سره theta is equal to L over R 6 ډیوایډ کوئ په 2.87 باندې اوس کوېسچن نمبر 3 find R when theta equal to theta زموږ سره د pi over 6 radians برابر ده او L درکړی دی 2 centimeters نو موږ ته معلومول څه دي R radius using the relation L equal to R theta R په دغه سایډ پاتې کې theta ترې راواړوئ نو L over theta بشي L over theta is equal to R بشي نو زه به R دی خوا ولیکم R equal to L over theta L درکړی دی 2 सेंटीमीटर او divided by theta درکړی pi over 6 نو pi divided by 6 دا بس تاسو سره داسې جوړیږي چې 2 او divided by pi او دا 6 به بره وخیږي multiplied by 6 او دا د دې وجې نه چې 2 divided by pi over 6 نو د فریکشن چې کله ډیویژن نو مونږه ډیویژن اړو ملټیپلیکیشن ته او دویم فریکشن الټا کیږي نو 2 multiplied by 6 over pi نو دا په دې وجه باندې 6 بره ولګید او pi په ډینامینیټر کې نو 6 او 2 به ملټیپلای شي 12 ډیوایډ کول دي په پای باندې 12 divided by 3.14 دا به 3.82 अब زموږ سره جوړ شي 3.82 او ریډیس دی نو سنټیمیټر ورسه یونټ ولګوئ اوس راځو کوېسچن نمبر 3 کې پارت 3 دا پارت 2 کې که تاسو وګورئ نو 3 هول 1 over 2 تاسو له درکړی دی دا به هم حل کو تیټا تاسو له درکړې ده 3 هول 1 over 2 radians او L یې درکړی دی 4 over 7 meter او R معلومول دي تاسو ولیکئ using the relation کوم ریلیشن دی L equal to R theta نه د دې نه د R دپاره ایکویشن جوړو theta به دې خوا راواوړي L over theta به شي یعنی R به برابر شي د L over theta values پکې پوټ کوئ putting the values L به زموږ سره 4 over 7 او divided by theta نو theta زموږ سره راکړی 3 whole 1 over 2
نو دا به زمونږ سره برابر شي 3 او 2 ملټیپلای کوي 6 1 ورسره 8 کوي نو 7 ډیوایډډ بای 2 ریډینس. نو دا ډیوایډ کول دي په 7 ور 2 نو ډیویژن به زمونږ سره ملټیپلیکیشن ته واوړي او د 7 ور 2 په ځای به 2 اوور 7 ولګي. دا 2 and 4 ملټیپلای کوي 8 بشي او 7 او 7 ملټیپلای کوي نو 49 بشي. نو دا که تاسو داسې پرېږدئ او که ډیسیمل فارم ته اړوئ نو بیا 8 ډیوایډډ بای 49 دا به 0.163 به د دې انسر شي په دې کې پارت 3 تیټا درکړې 3 پای بای 4 ریډینس او ال درکړې ده 15 سنټي میټر. نو آر معلومول دي تاسو به ولیکئ یوزینګ د ریلیشن. نو ریلیشن کم یو دی ال ایکول ټو آر تیټا او آر به زمونږ سره برابر شي د ال اوور تیټا. ال 15 سنټي میټر دی او ډیوایډډ بای تیټا نو تیټا تاسو له درکړي 3 پای اوور 4 نو داسې ولیکئ ډیوایډ بای 3 پای اوور 4 نو ډیویژن به ملټیپلیکیشن ته کنورټ شي او دا به انورټ کوي الټه به کوي 4 اوور 3 پای نو 15 او 4 دا ملټیپلای کوي نو 60 به شي او 60 ډیوایډ کوي په 3 باندې نو دا به زموږ سره 20 60 ډیوایډ کوي په 3 باندې او بیا ډیوایډ کوي په 3.14 باندې یعنی پای باندې نو 6.36 سنټي میټر دا به زموږ سره د ریډیس اف د سرکل شي. اوس راځو کوېسچن نمبر 4 ته. Find the area of the sector of a circle whose radius is 4 meter with central angle 12 radians. Find the area of the sector of a circle. په دې کې په کوېسچن نمبر 4 کې تاسو ته ایریا معلومول دي ایریا of the sector. که زه دا په ا سره ظاهر کم نو دا موږ ته معلومول دي. په دې کې تاسو ریډیس آر درکړی دی چې هغه 4 میټر دی او انګل یې درکړی 12 تیټا سنټرل انګل 12 ریډینس. تاسو به ولیکئ یوزینګ د ریلیشن A equal to half theta r square دا equation اوس مونږه ډیرایو کو نو په دې باندې مونږه area of the sector of a circle معلومولی شو. half into theta تاسو له درکړې دا 12 radians او multiplied by r چې هغه 4 میټر دی او بیا سکویر هم دی دا 96 نو دا به زمونږ سره 96 سنټي میټر سکویر.
نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لایک کړئ او چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس الاټ.